نن ملګرو د جناب کنگ عمران خان سے په 190 میلین پاؤنड کیس کې فیصله وا څه فیصله مخې ته راغله. مولانا پل رحمان صاحب آ گئے میدان میں او د خطرې چې کومه ګنټي ده نو هغې بجا وکړه. جسټس بابر ستار نن الحمدلله هغه هم ځان هیرو ثابت کو. داسې فیصله وکړه چې تاسو واورئ نو حیران بشئ. اعظم دغه یو څو چې کوم اهم ترین اپډیټ دی هغه در سره شریک کوم، خو ویډیو د ټولو ملګرو سره لازمي شیر کړئ. اولنی خو ملګرو د سیټ کې تاسو ته چې کوم جسټس بابر ستار صاحب ښکاري نو اول خو دا ویلی کیږي چې یو بل جج دی که جسټس دی هغه هم به انشاءالله العزیز زر تر زره میدان ته راکوزیږي او د حق او د سچ فیصلې به کوي. مطلب دا چې فاینل به اخري جج عامر فاروق پاتې کیږي، خو بیا په یوازې باندې دغه چې کومه سلسله ده نو هغه ته مخ په وړاندې بوتلل ډېره زیاته ګرانه ده. نو عمران خان صاحب په حق او په سچ باندې ولاړ دی او د الله جل شانهو د طرفه هغه ته امداد را رسي. نو جسټس بابر ستار صاحب چې نن کومه فیصله کړې ده چې کوم آډیو لیک کیسونه دي چې یاره به څوک به د چا سره خبرې نشي کولی، خو که تا په موبایل خبرې وکړې نو بله ورځ ګوره هغه به میدان ته راغلی. نو نن د هغې کیس فیصله و دا ویلی کیږي چې جسټس بابر ستار صاحب د پیمرا پی ټي ای او د اف آی ای چې کوم درخواست دي نو هغه مسترد کړي او دا الفاظ یې مخې ته راوړو چې دا کیس به مخ په وړاندې ځي، او دا هم ویلی کیږي چې 15 لکه روپۍ چې کومه جرمانه ده نو هغې پې هم ولګوله، او دا یې اخري الفاظ چې دا کیس به مخ په وړاندې ځي او هغه کسان به رامخې ته کیږي چې دا آډیو څوک لیک کوي. نو جسټس بابر ستار نن الحمدلله د ټول قوم د طرفه هغه ته خراج تحسین دی. تاسو ورله څو نمبرې ورکوئ هغه را سره په کمنټس کې شریک کړئ. بل طرف ته ملګرو نن د علي محمد خان صاحب د جناب عمران خان صاحب سره ملاقات خو دا ویلی کیږي چې د اډیاله جیل چې کوم پولیس دي نو هغه سره د ملاقات کولو نه منې کو، حالانکه اجازت ورته هم میلاو شوی و. راځو ملګرو د مولانا پل رحمان صاحب چې نن په قومي اسمبلی کې کوم دوادار تقریر کړی دی نو اولنۍ خو دا خبره وکړه چې اسټیبلیشمنټ چې کوم حکومت دی نو دا مونږ نه قبلو، دا د اسټیبلیشمنټ حکومت دی او وی حکومت دی پی ټي آی له چې کوم هغوی ګټلې حکومت دی نو وی دا دی هغوی ته حواله کي. دا د پی ټي آی حق دی، د پی ډي ایم حق نه دی چې هغوی په دې حکومت باندې ناست دي. بلې چې کوم خبره وکړه نو وایي چې زر تر زره به مونږ لانګ مارچ چې کوم دی نو وایي هغه به کوو، وایي که زمونږ لاره چا هم منې کړه نو وایي هغه به خپل مصیبت له په خپله باندې دعوت ورکوي. او د پی ټي آی چې کوم حکومت دی دا اوس چې کوم موجوده حکومت دی نو دا د پی ټي آی ته حواله شي دا مطالبه وکړه. بل طرف ته دا خبره هم وکړه چې وایي د دې نه هم خبر شوی م چې باقاعده کومې اسمبلیانې دي نو هغه خرڅې شوي دي، او دا خبره وکړه چې کوم چا بیللې ده نو هغوی هم پریشانه دي او ګټلو والا هم مطمئن نه دي، او چې کوم زمونږ په حکم باندې چلیدلو والا خلک دي چې مونږ به ورته اډر کوو او هغوی به هغه کار کوي نو وایي هغه خلک نن زمونږ آقاګان جوړ شوي دي. چا طرف ته اشاره کړې ده تاسو ټول ماشاءالله ښه هوښیار یې. نو مولانا پل رحمان صاحب چې کوم د خطرې ګنټي ده نو هغې بجا وکړه، خو تاسو د دې بیان حوالې سره څه وایې هغه را سره په کمنټس کې شریک کړئ. مولانا پل رحمان صاحب دا خبره هم وکړه چې کومې جلسې دي نو هغه د پی ټي آی آئیني او قانوني حق دی او هغه د هغوی له ورکړی شي، وایي د دې د حمایت زه هم اعلان کوم. بل طرف ته ملګرو د 190 میلین پاؤنड کیس د جناب کنگ عمران خان صاحب د پاؤنड ریفرنس کیس نن سماعت و خدا ویلی کیږي چې د 3 مئی پورې دغه چې کوم سماعت دی هغه ملتوي شو، د څلور نور چې کوم ګواهان دي نو د هغوی بیان قلمبند شو. بشرا بی بی او جناب عمران خان صاحب نن عدالت ته پیش شوي وو. دغه ملګرو یو څو چې کوم اهم ترین اپډیټ دی امې در سره شریک کړه. ویډیو د ټولو ملګرو سره شیر کړئ، کمنټس کې موږ سره خپله رایه لازمي شریک کوئ. چرته مې الله خان آباد او خوشحاله ساته. اخره کې آواز پاکستان زنده باد، عمران خان زنده باد. تل دی وي آباد دی وي زموږ وطن پاکستان دی او مسلمان دی. دلوي الله پامان.